عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ ته ویل اے علی لاړ سه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو لور وغواړه چې د تار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور اچ تا ته درکی او تا په نکاح شي. علی رضی اللہ عنہ غربت دا حال وو خپل کور نه وو کرایه باندې کور نیولای وو. علی رضی اللہ عنہ جمعه تراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدل اے علی کیش تراغلای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله دو قتل دی نبی علیہ السلام روب دور غالب چې علی رضی اللہ عنہ په خپل خلی باندې رشتہ نسل غوښتلای. نبی علیہ السلام ورته فرمایي معلومیږي داسې چې لکه تو فاطمه الزھراء رضی اللہ عنها رشتہ تراغلای ورته جی ها. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان شاء الله ورته وکړل ان شاء الله. علی رضی اللہ عنہ وتعالی صحابه پوښتنه وکړه چې وکړل څه دی وکړل وای ما خو ته ویل چې ماته نه راکړي وای ولې چې ویل نبی علیہ السلام وای ماته ان شاء الله ویلا ورته نبی په خله باندې ان شاء الله اده ها غوندي جواب لري ان شاء الله دا بچي بتا ته درکې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور تراله فاطمه الزھراء رضی اللہ عنہا نے پوښتنه کوي اے فاطمہ علی رضی اللہ عنہ رشتے تراغلای دا ته چوای پاس الله جل جلالہ جبرائیل علیہ السلام ورول شلای وحی وکړه اے د ما پیغمبره ته د خپل لور نکاح علی رضی اللہ عنہ سره وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د لور پیغام علی رضی اللہ عنہ سره الله پاک له طرف وحی رااله. یغه باوجود علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لور نه اجازت غواړي تا خوښه ده علی رضی اللہ عنہ ته تا ورک ورته لا اوجی لور ها ورته میلاو کړل بالکل صحیح ده. علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل لور په جمعه چې نکاح وتړلای 400 روپے مہر دای مقرر کړ. علی رضی اللہ عنہ خپل کور نه صدا دو شزینه ور ولجلې کور ورته صفا کړ چې مونږ نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لور علی رضی اللہ عنہ کور ته راوستلای او د علی رضی اللہ عنہ لاس واخیستلای او د خپل لور په لاس ادا سه ورکړای ورته اے د مالوره زپ د خپل خاندان چې علی رضی اللہ عنہ نه بهتر سړی بل نوینه ما د تا نکاح په خپل خاندان چې بهتر انسان سره کړای دا هغه انسان چې الله واخرته کړی دا چې ته خپل لور د نکاح د علی رضی اللہ عنہ سره وکا. دواړه روان کړل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وبرو غشتلې او اخیرنی سوراتونه ورته ویلا او هغه ور چړنکاو کړل او دواړو ته وار کړل او بیا دعا ورته وکړي او رخصت کړل او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماخوستان پسې ورالای به دواړه روغشتل او به روغشتلې آی ورته دام کړي او په وژو باندې ورته کړي ورته لا دواړه وت شو. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه لور چې نبی علیہ السلام فرمای دا په جنت چې د جنتیانو شوزو سردار وي دا فاطمه الزھراء رضی اللہ عنہا دا سه انداز سره نکاح سوای دا نن د موږ تاسو نکاحونه دورا غنا به ورته کوي پلنګان رخ سامانونه دا سامانونه دا دوستانو او زنه خو الله مو دې معاف کی وای فی سبیل الله می ورکړه څنګه دې ورکړه وای چلور تولې به مام شور تا کوي ا چلور تولې به دې تا کوي او وای فی سبیل الله می ورکړه لمر په کوته پټاو